السلام علیکم. کلی ته چې راشي نو د کلی رنگونه ډیر مزداري. نن کلی ته راغلم سوادو ما وی چې تاسو ته د غاڼې سیلو کما دا غاڼې ته راغلی یو ګوړه جوړیږي او هغه شاته پوګ وچیږي. اوس چې کم دی پور را خطو ولدي او د پور را خطو سمیل ډیر زبردستی دی وخت کې پور را خطو ولدي دا کور دا د کلی رنگونه دي پوک پروت دی غاڼې تیاریږي. مستجاب خانم ناس دی هغه را سره راغلی ګوړې نیولو له او کلی کې بس صفا فضا په غاڼې کې غاڼې چوپل د دې خپل خوندونه دي. ګوړه ډېره زبردست دی. مونږ خو د شوګر مریضان یو اوس خو یې نشو ډېره خوړی خو بیا هم بدپریزي پکې کله نه کله وکړم. پور بس تیار دی او 15 منټه دي پکې دوی هلکان پې محنت کوي او مونږ وی چې څه مسالداره ګوړه به ونیسو. د غاڼې خپل رنګونه یې پکې او مسالداره ګوړه چې کوم ده هغه بیا ډېر خلک غواړي نو اکثر د کال کې دا مو مساله راوړې ده د بادام او کوپرا پلي دا هر څه پکې دي دا پکې اوس شاملو او دا ګوړه به جوړېږي. ګوړه تیاره شوه د کړي نه اوس د اترې ته راړئ او بیا په دې کې مساله اچو او بیا به ترې ګوړه جوړو. دا ټول پروسس دی. ګوړه ډېره مزداره ده سپینه ده. دا دی وخت کې چې کله ګوړه تیار شي نو بیا ډېر فوري کویک ریسپانس غواړي ځکه چې دا ته په وخت باندې چکې نه کې نو بیا دا وچیږي او دا چې کله اوس پوره راواړي بیا به دا خو ډېر زیات ګرمي د سړولو کوشش کوي. دې کې د دې خپل رمبي دي هغه پکې ووي او هغې سره هغه بلکل سړه شي. کړی چې وزګار شو نو اوس نور د ګني رس یې ورته واچو. دا ګني رس روان دی هغه به پخېده شروع شي او دا چې کم دی نو دا پکې اوس پروسس شروع کړو چې دا لږه سړه شي چې دومره شي چې ګوړه جوړول پې اساني نو بیا به ترې ګوړه جوړوي. والي ما سره مستجاب خان راغلی دی د اسلام آباد نه. د هم شوق دی چې نن ګوړه جوړو نو لګیا دی پکې. دا پوره دوی چې نو د ورځې 15 پوره وباسي او هغې دپاره پروسس دا دی چې تقریبا 4 بجې غاڼې روانېږي او بیا د ماښام 2 پورې په دې کې 15 پوره پخېږي. ګوړه نن سبا ښه ګرانه ده. سټه تقریبا په 28-29 هزار چلیږي خو د زمیندار خرچې پې ډېرې شوي دي نو هغه پریشانه دی پکې او دا چې دی نو دا ما له خو لږ منتظر کو او دا ګوړه په ګني باندې تاو کی نو دا چې بیا خوري دې ته چیړ وایي او دا چیړ ډېر مزداري. زما خو شوګر دی نشم خوړی خو معمولي به دی او سکه به دې لږه وکړم. هغه اوس کړی بیا باندې شو او دا ګوړه پروسس کېږي بیا به دې کې اوس مساله اچو. دا مساله پې واچوله اوس مسالداره ګوړې جوړولو دپاره دا طریقه ده. مساله به پې ټول واچئ
تمه کوه دا به حل شي په دې باندې کېږي دا اوس مکس کوي دا مساله پې ډېره ده زه وایم لږه پکې نور را شامل کړې ښه او دغه غوړه پکې ډېره کې لږه دا اوس د ګوړې پروسس شروع شو ګوړه جوړیږي د ګوړې د مسالدارې دای چې وړه وړه چلې بکې او دویمه دا چې زر زر بکې دا ګوړه چې وچه شوه نو بیا تشیره جوړیږي او بیا انخلینا نو دا د ګوړې پروسس شروع دی او د تازه ګوړې مستجابه خوند ډیري بیا وروسته چې واقعي وچه شوه نو بیا یې هغسې نی بس دا 3 کسه پې لګیا دي او دا ټایم ډېر کریټیکلي د هغې وجه دا ده چې څنګه ستا نوم پکې په دې علمه چې خلک د نه ډیمانډ بیا کوي چې ګوړه مستجاب نیولې ده او مونږ له م راولېږې دا ګوړه ګورې هسې نه زما ویډیو وګورئ او تاسو بیا وایئ چې ما له ګوړه راولېږه دا د مستجاب خان ګوړه ده اسلام آباد دوستانو ترې وړي نو ما کو چې ونیوله بیا به تاسو له در ولېږم ښه